نن چې کله شیعتانه پوښتنه وکړي چې ستا بخاري کې لیکلي ته ورور ځان له سوړې لټوې بیا د عمر متعلق چې شیعه څه ګډې وډې وایي د ابوبکر متعلق چې شیعه څه ګډې وډې وایي حواله تعالی د بخاري ټوله خطایي دی په دې باب بنا ده چې جی شیعهګان بخاري پیش کوي شیعهګان مسلم پیش کوي بابو صاحب ډیر په ادب احترام سره ته دا ټکې واوره شاید ستا د اصلاح سبب وګرځي ستا د عوام اوري دا عوام به درته هم د جمعې په ورځ په یو موقع ووایي چې دې وړوکي خو دا خبرې کړي دي او د کار دي ته قرآن کریم راواخله د الله د کتاب 15 سپاره راواخله سورة النساء او د 15 سپارې اولنې مخ اولنې آیت راواړوه تا ته به دې ځای نه پته ولګي چې شیعهګان بخاري پیش کوي مسلم پیش کوي که اول قرآن پیش کوي د خپلې باطلې عقیدې دپاره بطور باطل استدلال دا د هر فرویزی د هر منکر حدیث او د منکر قرآن یو بهانه د عوام په دې ډېر دوکه کوي چې ای عوامو ګورې شیعهګان بخاري پیش کوي دی کې د مسلم او ابو داود او ترمیزي کې شیعهګان دي او د هغې استدلالات دي نه بخاري نه چې شیعهګان څنګه په دروغه صحابه بدناموي هم دقسې د قرآن نه بدناموي لکه شیعهګان وایي متعه اوس هم حلاله ده او متعه جایز ده دا د شیعهګانو دعوه ده دین بخاری پہ دلیل کے پیش کئی نا زوانا مسلم پہ استدلال کے پیش کئی نا جی ترمیزی ابو داود ابن ماجہ باندی دلیل نیسی نا پس دلیل نیسی پا قرآن دا کم زینا دا پنزمی سپارینا کم آیتنا دا پنزمی سپارے پہ اعتبار دا سورة النساء اولنی آیاتونو کے گورا اللہ فرمائی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا د خمینی لالا کشف الاستار براوالی سپ 118 براوالی سیدنا عمر او فرمایل چې متعه اوس حرام ده او تر قیامت به حرامی نو سیدنا عمر متعه ته حرام وی خمینی سے بوئی حضرت عمر کا ای حکم مخالف با قرآن است وی سیدنا عمر د قرآن خلاف کړی دی دا فرویزیان وی کنا بخاری د قرآن خلاف کړی دی مسلم د قرآن خلاف کړی دی او شیعه وی عمر د قرآن خلاف کړی دی بخاری او مسلم او عمر دا یو کړل او شیعهګانو یو کړل نو شیعهګانو فرویزیان د ماما او د پپو دی دا آیت د فمستمتعتم فما ارعغ خزی استمتعتم بیا قرآن کې وګوره استمتعتم چې متعه کوي تاسو هغه ښځو سره فآتوهن اجورهن فریضه نو دغه ټیم لس 100 روپۍ ورکه او متعه ورسره وکړه د دې آیت نه شیعهګان دغه خپل باطل استدلال کوي متعه ته ثابتوي اوس دا قرآن دی 15 سپاره دا سورة النساء دا قرآن کم ډیران ته ولی او مکه ډیران ته بخاری او مسلم وله او کنه د دې قرآن د دې آیت د صفای کوشش کې او د شیعه د وهلو کوشش کې نو دکه سي د هغه احادیث هم دفاع وکا کم کې چې په عمر او په صدیق باندې شیعهګان غلط استدلال کوي او لعن طعن کوي حاصل د دې خبره داده چې شیعهګان صرف د بخاری نه استدلال نه کوي د مسلم او ترمیزی نه کوي د شیعهګانو استدلال د قرآن نه هم دی کته بخاری رد کې او مسلم رد کې نو بیا به قرآن هم رد کې دالی باطل مقدم مثل نه به قرآن رد کې او نه به بخاری او مسلم رد کې ته به شیعه رد کې ته به د شیعه رد کې دا خو یو خبره شوه بل ته قرآن کولاو کا دریم سلورم سپاره راواړوه سورة آل عمران آیت نمبر 153 داسې سخت او درانه آیتونه دي چې ته به ورته دا چشمې اوس کته او بره کړي او داسې تاو به شي او دې مولا څه وویل تاو سله وکړه ستا اپریشن کوم شاید مفتی صاحب
کته حق ونه منې ستا د ساده لوغ شپږتو عوامو کې به دوه درې داسې وي چې وبه وایي چې آو دا ځوان چې لګیا دی او د منیر شاکر جواب کوي واقعي د قرآن پیش کو. نو ته به قرآن کولاو کې سورت آل عمران 153 نمبر آیت التا اللہ تعالی فرمائی اذ تسعدون صحابو تا اللہ تعالی خطاب کی ولا تلوون علی احد اے صحابو یاد کے آغا وقت اذ تسعدون چه تیختم کولا تختی دے دا میدان جنگنا ولا تلوون علی احد او هیچ چاتم نکتل دا سے منڈم دا جہاد نوالی. دا دا قرآن آیت دے خمینی تے استدلال کی کشف الاستار دے اصول کافی دے ہاتو برہانکم دے داغی ولا تلوون علی احد اچاتم نکتل. دا دا صحابو کچر بخاری کی ویلو چا صحابہ دا جنگ نتختی دل تابا پا بخاری خکارا دا دے خلقو منس کے پلای و متیازی کڑے وے کنا بدے وے کڑے عدب خود دورا دے کچر تکے پا بخاری کے داوے چه ولا تلوون علی احد صحابو پا جنگ کے دا سے منڈوالا چه ہیچ چاہتے پشا نکاتل. دا بخاری و مسلم بتا کم زیتے ویشتو خو قرآن دے قرآن نو تبے کم خواولی بے اور پسی فرمائی والرسول یدعوکم رسول اللہ جنگ ترابللے او تاسو دا جنگ نتختے دے. ته د ابو بکر د عمر خبره کې د دې آیت نه چې کله شیعه باطل استدلال کوي نو بې د علي نه ستا تمام صحابه کافر ګڼي. نو کته وی چې زه به د دې آیت صحیح معنی کوم او شیعه به غلطه کوي او شیعه به رد کوم نو دقسې د حدیث صحیح معنی وکړو چې څنګه آیت د قرآن نه پرېږدي داسې حدیث د بخاري او مسلم مه پرېږده. الله دی او کی چې دا خبر استا دی زړه ته کوزي شي او په پوه شي. سخت حماقت او لیونتوب کې لګیا ہے چې ګنې حدیث د بخاری او مسلم نشي استدلال کی ظالمه قرآن نیم کی یار. بیا ورپسې د دې آیت نه لګ دی خوراشه مخکې 151 آیت د سورۃ آل عمران وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون وعصیتم اے صحابو تاسو نافرمانی وکړه من بعد ما اراکم ما تحبون پس د هغې مال او دولت نه کم سره چې تاسو مینه وه د دنیا او د مال غنیمت په لالچ کې هم د رسول الله او د الله خلاف وکړو. دا د بخاری حدیث نه دی د مسلم نه دی د ترمذی نه دی دا د قرآن آیت دی. وایه ډیران ته ولی وایه د غیر سازش گنی وایه ایرانی سازش و دخل گنی او کنه سم معنی به تلاش کې او بیا بم د شیعه خلافی. نو که د دې آیت صحیح مفهوم پیش کول غواړي لکه چې پیش کولی شي او آیت باندې رد نه کې نو بخاری ستا پلار وجلې دی مسلم ستا نیکه وجلې دی ستا د کپرینه دا وخته چې دوړېدلی دي دا د ابو داود او امام ترمذي د لاسه دوړېدلی دي او د الله توتی دا ته په څه کندو سره او تعصف دے او حیرانتیا او افسوس دے پا اغا ظلمی باندے او پا اغا زوان او سپینگیری او زوان باندے چی آغا دا دے باوجود هم ستا پا مجلس کے ناستا کی تا واللہ چی دا منکر حدیث ٹکی ستا دا پارا ظلم دے یا دا تا پا حق انصاف دے خالصتاً پا انکار قرآن لگے آئی. که انکار حدیث تا په نظم کفر نوی نو انکار قرآن خو بستا په نظم کفر وی والله چې هم ته په دی خپل مسلم کفر کې به کفر لګی آئی. ورپسې بیا لړشه بل آیت کوي انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبو دا صحابه شیطان د دې د عمل د وجه وخویل. دا بخاری نه دی مسلم نه دی قرآن دی. نو ته چې بخاری او مسلم په دې رد کې چې شیعت خپله مسله ثابتوي نو خو د قرآن نه استدلال کوي د ځوان بچیا او د بوډان وصیه وایه ته به څه کې یاد ساته منیر شاکر صاحبه په ډېر ادب او احترام سره ته چې کوم طرف ته ځې قرآن کې به م زه تا رانیسم انشاءالله ته به قدم نالې تا به حدیث کې م زه رانیسم تا به زه په عربیت کې م رانیسم تا به زه په فهم د امت مسلمه کې م رانیسم ته د عوام ګمراه کولی نه شي. ها کم چې ګمراه دي په هغې حجت تام دی شپږ کسه دي یا اته دي هر څو چې دي ته به د قرآن نه تښتې.
بیا لاړ شه سرچ کې آیت راواړه ولسم سپارې ته وعلى الثلاثه الذين خلفوا وې صحابه درې در کې هغه چې د جنگ پټ شوي وروسته پاتې شوي دین شیعگان استدلال کوي ید الله توتی تا ته دا پتشتا چې شیعه ماتم کوي نو د ماتم د پاره بخاری نه رالی شیعه چې ماتم کوي د ماتم د پاره حدیث د مسلم نه پیش کوي ترمذی ابو داود ابن ماجه نسائی نه پیش کوي ماتم چې شیعه کوي نو لومبه د قران نه راخلی ولا يحب الله الجهر بالسوء الله بد وینا پچغو نه خوخي الا من ظلم خو چې بچا ظلم وشي نو بیا هاي هاي یا علی او یا حسین ویلی چی وای په مونږ باندې په کربلا کې ظلم شوی دی په حسن او حسین لہذا مونږ په جهر باندې ماتم کولی شو یا اسفا علی یوسف دین ماتم ثابتوم نو عرض مداد رضوان ضیا چې دا خبره مکوا چې شیعه په هر څه کې بخاری مخه تا کوي یاد ساته تب سیستا برت سی د شیعگانو جرل چې استدا نو شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه استدا داغه کتابونه گوادی منهاج السنت النبویہ د شیعگانو رد کړي دی او نن بلا مور راوړي شیرازی او د شیخ الاسلام جواب بکې والله شیخ الاسلام خود شیعه شبهت تار کړي وا شیخ الاسلام خود بخاری بی عزتی نه وکړي شیخ الاسلام خود مسلم بی عزتی نه وکړي د شیعه رد زده توام چې بخاری مسلم ومني د قران دفاع کوي او د رسول الله د حدیث دفاع کوي او د شیعه په مخ سپېړه وګرځي دې ته د شیعه رد وام امام احمد ابن حنبل نه د شیعه رد زدکا د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه نه چې کوم د شیعه رد زدکا عرض مې د تدا کو چې دا خبره ډېره بعیده ده چې هر څه کې دی بخاری کوي نه قران نوم پیش کوي